دا خلک سر دا خلک چې دی اوس دې ټایم کې بې کوره دی څنګه چې رؤف صاحب وویل یاره د دوی به نن شپه هم چې دی نو اسمان د لاندې څه د دره کې خطا دی یو بل سره په کورونو کې ځای شي دي خو ډېره زیاته مشکله ده د دې خلکو ته دغه عضاله به وشي څه نه څه دلته خو تاسو راغلی دا منو خلک دا یو کوېشن به د خلکو ذهن کې راځي د دې نه علاوه مخوزي علاقه هم ډېره زیاته متاثره ده او چې دی نو مارتوبه او راګیشوم هغه علاقې هم ډېرې زیاتې متاثره دي هلته څونه پورې پاسبل ده چې ستاسو اکسیز هلته هم پکار دی خلکو په دې علاقه تاسو ویزټ کوئ دا سیستم راوړي چې دا خلک لږ مطمئن شي ستاسو راتګ سره یو فضایي بارې نمبر څه کتلي دي دغه فضایي دوره به د دې خلکو دپاره څه ګڼئ څومره مفید ثابته شي دې ته به څه فایده ورکړي خوا کې کالج دی چې هلته موږ مطلب دا چې ستاسو هر څه چې دي هغه زموږ ریسپانسبیلیټي یو پوینټ کلیر کوم هغه کوم کالج باره کې چې هغې خبره کوله تاسو هم وکړه هغه کالج هم ما کتلی دی هغې کې هم کافي مسایل ډیمیج دی هسې نه چې هغې کې نور نقصان وشي تھینک یو سر تاسو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو د علاقه خو چونکې ستاسو خپله ده تاسو رالی تاسو وکته حالات مو وکته څه به ول غواړئ په دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني ډېره شکریا ټولو کې اول چې کوم کسان په دې کې جا بخ شوي دي پکار ده چې هغو دپاره موږ دعا وکړو چې الله پاک د هغه ټول وبخي او د هغو د خاندان سره موږ د همدردۍ اظهار کوو الله پاک د هغو له صبر ورکړي او الله پاک د موږ نور د داسې قسم ازمایښتونو نه وساتي نن موږ زما مشران ټول دلته راغلي دي زما ترونه ډاکټر عباد صاحب هم راغلی دی او موږ لګیا وو چې یاره د دې ځای ریسټوریشن کې ریبیلیټیشن کې حصه اخلو تاسو یې نه په لارې باندې څه ایکسویټر یا څه دغه لګېدلي دي او زموږ دا کوشش دی چې یاره ټولو کې اول موږ دلته چې کوم دا اکسس دی دا روډ دی چې دا بحال شي چې خلک په اسانۍ سره د خلکو سره ملاویدی شي ځکه چې روډ وي نو خلک به دلته راځي او هغه راشن او هغه به راوړي او د خلکو مدد به کېږي په دغه سلسله کې زه د رؤف صاحب هم ډېره شکریا ادا کوم چې هغه د پېښور نه بالخصوص راغلی دی او زموږ د دې خلکو دپاره راغلی دی چې د دوی مدد وکړي د دوی امداد وکړي او دا زموږ خپل خلک دی دا زما د نیکه د وخت نه زموږ د دوی سره یو رشته ده یو تعلق دی یو خاندان دی بیا زما د والد صاحب سره زما د ترونو سره زما د رور سره د تره زامن ټول موږ یو فیملی یو د دوی سره هغه تعلق معلوق زموږ د هغه وخت نه دی نو د دوی غم چې دی دا زموږ غم دی او موږ به کوشش کوو چې څه زموږ نه کېدی شي د دې خلکو لپاره هغه به موږ کوو انجینر صاحب اواز اوچتوي لګیا دی د دې لپاره تاسو وکتل چې یاره لاندې ټیک ده په بونیر کې ډېر زیات نقصان شوی دی په نور اضلاع کې نقصان شوی دی خو شنګله هغه شانتې چا هایلایټ کړې نه ده زما والد صاحب لګیا دی خلکو ته دنیا ته هغه پیغام رسوي چې هغه شنګله هم افیکټډ ده شنګله کې هم ډېر زیات نقصانات شوي دي هلته هم ډېر مړي شوي دي چې د پورا پاکستان د خلکو توجه دې طرف ته شي پای کې موږ لګیا یو او زموږ دا گزارش دی هغه نورو چې څنګه رؤف بھائی په شان ولنټیرز دي چې کوم د خلکو امداد کوي د خلکو مدد کوي هغو ته هم زموږ اپیل دی چې هغه راشي او په دې سخت وخت کې په دې ازمایش په وخت کې د خلکو سره ودرېږي او د خلکو امداد وکړي امدادرسي وکړي دا راته ووایه سر چې زیاتره ذمهوارۍ خو ټیک ته صوبې سره هم تړلی کېږي خو د ډېرو خلکو چې دا کم نقصانات شوي دي د ډېرو خلکو سترګې بیا اوس هم انجینر امیر مقام صاحب ته دي د هغوی تاسو ته هدایت څه دي نن چې تاسو راتلی نو د هغوی تاسو ته څه هدایت و چې په دې علاقه تاسو ویزټ کوئ دا سیستم راوړي چې دا خلک لږ مطمئن شي ستاسو راتګ سره تاسو ته څنګه ما وویل چې دا زموږ خپل خلک دی او زما والد صاحب ما ته وویل چې یاره ځکه یو ایج دغه خبره مې تاسو پته ده اکسس نشته او هغه داسې دی چې لږ بیمار هم دی په خپله پیدل دلته راتله نو هغه ما ته وویل چې یاره ته زما په ځای ایز ا نماینده هلته لاړ شه او د خلکو سره میلاو شه او چې څه کېدی شي هغه د دې خلکو دپاره وکړو انشاءالله موږ به کوو ما تاسو ته وویل چې اوس دلته میجر ایشو چې دا هغه د اکسس ته چې ګاډی دلته کې راشي نو ما هغه دلته چې کوم زموږ ملګري دي هغو ته هم ما وویل چې تاسو دا انشور کوئ که موږ د یو ایکسویټر په ځای باندې 3 ایکسویټر لګولی شو 4 لګولی شو څه طریقه کېدی شي چې هغې سره موږ د خلکو ته دې علاقې طرف ته موږ اکسس بحال کړو چې ګاډي په اسانه باندې دلته راځي که څوک د دې خلکو مدد کول غواړي هغه هم په اسانه باندې لکه اوس موږ چې راغلو نو موږ په لارې نه موږ هلته مطلب خپل هغه شو پیدل موږ دلته راغلو نو دا چې موږ په ګاډي کې راتلی شو نو ډېر اسانۍ سره به ډېر خلک به دلته بیا په اسانۍ راتلی شو نو نمبر 1 ایشو هغه ده چې هغه خلک بل دا ده چې کوم خلک په دې کې وفات شو هغه خو دغه شو الله پاک دې هغه وبخي خو په کار ده چې یاره موږ دا کم خلک چې دلته بېیارو مددګار دی موږ د هغو مدد وکړو زما تره ډاکټر عباد صاحب ابوالوز راغلی مو دلته په خپله
او هغه د خلکو دی ویلي دي چې یاره که دلته فرض تاسو دغه نه کېږي نو تاسو لاندې راشئ زمونږ دیره ده زمونږ سره خوا کې کالج دی چې هلته مونږ مطلب دا دی چې ستاسو هر څه چې دي هغه زمونږ ریسپانسبیلیټي یو پوینټ کلیر کوم هغه کوم کالج باره کې چې هغې خبره کوله تاسو مو کړه هغه کالج هم ما کتلی دی هغې کې هم کافي مسایل دي ډیمیج دی هسې نه چې هغې کې نور نقصان وشي نه هغه کې خو داسې دغه نشته سر خوا کې زمونږ دیره هم ده او هلته هم راتلی شي سیده زمونږ کور هم دی هلته هم راتلی شي زمونږ ما تاسو ته ووایي چې دا زمونږ د جنریشنز نه تعلق دی مطلب دا تھرډ فورث جنریشن ده زما د نیکو د پلار لکه د ټول زمونږ د اوسه پورې د خلکو سره یو رشته ده یو تعلق دی نو زمونږ کور د دو کور دی او د دو دغه زمونږ لکه داسې دغه نشته زمونږ هر څه دا خلک چې دی اوس دې ټایم کې بې کوره دی څنګه چې رؤف صاحب وویل چې یاره د دوی به نن شپه هم چې دی نو اسمان د لاندې څه د دره کې خطا دی یو بل سره په کورونو کې ځای شي دي خو ډېره زیاته مشکله ده د دې خلکو ته دغه عذاله به وشي څه نه دا خو نیچرل ډیزاسټر دی د چا د طرفه نه دی چې چا دغه کړی دی خو قدرتي او آفات دی او الله پاک دې موږ داسې آفتونو نه وساتي پکار دا ده چې یاره تاسو ته ما څنګه وي موږ خو کوشش کوو چې یاره روډ دغه شي بیا موږ به دا کوشش کوو چې یاره صوبایي حکومت تاسو ته پته ده چې یاره دوی پخپله وي چې اوسه پورې د هغو هېڅ قسم نماینده دلته نه دی راغلی ایون پکار ده چې ډیپټي کمشنر دلته راغلی وی اسسټنټ کمشنر راغلی وی چې کوم د دې ضلعې ذمهوار خلک دی پکار ده چې هغه راغلی وی دې خلکو له چې کوم هغه کمپنسیشن اعلان شوی دی پکار ده چې دا خلک یې کمپنسیټ کړی وی اوسه پورې داسې قسم هېڅ نه دي شوي موږ به د مرکزي حکومت نه چې څه کېدی شي هغه به موږ کوو پرون شهباز شریف صاحب پرایم منسټر صاحب فضایي جایزه هم اخیستې ده ځکه ټوله علاقه متاثره ده تاسو د صوابۍ نه والی آنورډ صوابۍ بیا بونیر بیا شنګلا بیا سوات مانسیرا باجوړ نو هر ځای ته دغه نو خو هغه یو فضایي بر نمبر څه کتلي دي دغه فضایي دوره به د دې خلکو دپاره څه ګڼئ څومره مفید ثابته شي دوی ته به څه فایده ورکړي ډېره مفید انشاءالله تاسو ته ما وویل چې دا علاقه چې څومره ډیمیج شوې ده انشاءالله دا به زموږ میشن دی چې دا به موږ د هغې نه ښه جوړو انشاءالله د دې نه انفراسټرکچر به موږ د هغې نه ښه بال کړو انشاءالله دا زموږ میشن دی نن چې تاسو راغلي سردار ته ووایئ چې فیډرل ګورنمنټ څه راوړي تاسو ځان سره د هغې د طرفه څه مو راوړي دي د خلکو لپاره ګورئ چې د کمې ورځې نه دا ډیزاسټر راغلی دی دا فلډ راغلی دی د هغه ورځې نه فیډرل ګورنمنټ چې دی هغه دلته اکټیو شوی دی NDMA نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ اتھارټي هغو دلته کې خپل کیمپ لګولی دی او باقاعده د څومره خلک چې څومره د دې ډیزاسټر نه چې دی افیکټ شوی دی هغه دوله ریلیف ورکوي دوله امداد ورکوي دوله د خوراک د راشن سامان چې دی د هغه ورځې نه والی د اوسه پورې د دې ټایمه پورې سټارټ دی او انشاءالله دا چې دی دا به فردر هم دغه شانتې چې کوم پیمز اسپتال دی په اسلام آباد کې د هغې باقاعده ډاکټرز چې دي هغه دلته کې راغلي دي او دلته چې کوم پیشنټس دي یا کوم خلک بیمار دی د خلکو دوايانې د هغوی علاج دپاره د خلکو سره میلاو شوي دي او دلته باقاعده خپل کیمپ یې لګولی و د اوسه پورې نو د فیډرل ګورنمنټ طرف نه تاسو ګورئ د روډ چې کوم ریسټوریشن دی هغه هم روان دی نور چې څه کېدی شي انشاءالله هغه به د خلکو دپاره موږ کوو کمیشنریټ سټاف راغلی دی چې څومره راغلي دي هغه دلته ټول موږ لګیا یو د خلکو سره په رابطه کې یو دا زموږ خلک دی چې څه ټایم ټو ټایم موږ اپډیټ کوي او څه چې موږ د خلکو دپاره کولی شو انشاءالله لګیا یو کوو به او انشاءالله د نه نور زیات به هم کوو پرایم منسټر صاحب د دپاره کمپنسیشن اعلان هم کړی دی چې کوم خلک په دې کې وفات شوي دي هغو ته به هم باقاعده د فیډرل ګورنمنټ طرف نه ریلیف میلاویږي او څومره کورونه چې ډیمیج شوي دي انشاءالله د هغې دپاره به هم موږ کوشش کوو چې هغه دوباره ریپیر کړي چې کوم وفات شوي دي د هغې خو څه دغه نشته خو موږ به کوشش کوو چې یاره د دو دا کوم چې افیکټډ خلک دی دا متاثرین دي چې دوی څومره مدد کېدی شي د دوی ژوند څومره ښه کېدی شي انشاءالله د هغې دپاره به موږ خپل سر دلته خو تاسو راغلی دا منو خلک دا یو کوېشن به د خلکو ذهن کې راځي د دې نه علاوه مخوزي علاقه هم ډېره زیاته متاثره ده او چې دی نو مارتوبه او راګیشوم هغه علاقې هم ډېرې زیاتې متاثره دي هلته څونه پورې پاسبل ده چې تاسو اکسیز هلته هم پکار دی خلکو زموږ لګیا دي زموږ پارټي ټوله اکټیو ده زموږ چې څومره ممبرز دي هغه هر ځای کې څوک یو ځای کې دی څوک بل ځای کې دی ټول موږ لګیا یو زموږ فیملی لګیا ده زموږ پارټي لګیا ده چې څومره زموږ نه کېدی شي په دې وخت کې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو انجینیر صاحب نیشنلي هم لګیا دی د دې خلکو لپاره اواز اوچتوي په هغه پارلیمنټ وي که هغه کیبینټ وي تاسو ګورئ پرایم منسټر صاحب هم راغلی هغه په ټول شي کې انوالو دی او شنګلې زموږ کور دی ظاهره خبره ده چې د دې اواز چې دی هغه موږ مخکې هم پورته کړی دی او بیا به هم پورته کړو انشاءالله